बहुत कुफर के गए थे तहकीर सजदे नबी की नमाजों की तस्वीर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सही हदीस थे अन अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرمائی چې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ او فرمایل چې داسې کلمات درته اونخېما داسې کلمات درته اونخېما چې کلم در باندې سخت راشي نو هغه کلمات اوایا چې کلم در باندې غم راشي نو هغه کلمات اوایا عند الكرب او في الكرب. دوانه ورته ویلا کله سخت بیماری رالا س تکلیف رالو پریشانی رالا غم کې مبتلا شوي دا کلمات اوه چې الله دې غم غوس کرب وای نوح علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کوم طوفان راغلی او التم الله نجیناهم من الكرب العظیم غم شدید اغه دک او درد او تکلیف چې کوم د انسان زړه ته ملو شي دي ته وای کرب او غم دا په بیماروم ملاويږي دا په دکم ملاويږي دا په تکلیفم ملاويږي دا هر اعتبار سره کېدي شي درې سالور ټکی دي او آسان دي ما سره وای الله 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 ربي لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا الله الله ربي الله ربي لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا. ډېر آسان کلمات یاد کړئ الله به مو هر قسم غم کې مدد کوي اسم غم راغلی وي بیماری راغلی وي پریشانی راغلی وي نو که الله پاک یاد کو د الله په یاد کې دل وی طاقت دی د الله په یاد کې دل وی طاقت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای هر مانځنه پس چې چا 33 پیری سبحان الله وی 33 پیری الحمدلله او 34 پیری الله اکبر وای د ټول ګناهونه به الله داسې معاف کوي وای کدا د سمندر د زګ برابر ولې او چا سره ټیم نشته چې وای والله چا سره ټیم نشته. ما پرون خلک ملګرو ته ماجګر مانځنه پس مجبورن دې باره کې خبره موکا زه دې د وجه نه دی خو خلکو تر مخکوم نه چې څوک پاسینه ځکه شاته کم از کم یو صف نه رکعات وشي داسې داسې نه نو چا سره ټیم نشته مخامخ ګوري دا بل کس وګیم واړو لا او ورلو دومره چا سره ټیم نشته چې یو منټ د ایثار شي یو منټ. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې دا تو وای مانځنه پس نو کستا د سمندر د زګمر ګناهونه مې دا الله سکیو معاف پیږي. او بل روایت کې راځي دا موږ پرې کو ته وایو کنه وای څوک چې دا د مانځنه پس وای دا لاسونه الله چاته نو درې دا لاسونه الله چاته محتاج کینا دومره لوی طاقت ته پکې چا سره ټیم نشته چې موږ ذکر یو منټ چا سره نشته یو منټ سره یو منټ پدې چې ته ډېرم زر وي نو 2 منټه دې پیلګي نو 2 منټه څه شي دي چې دومره لوی خیر په ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قول مطابق ملاويږي نو 2 منټه قربان نشه یو 2 منټه قربان کړي د پیغمبر علیه السلام په دې حدیث عمل کولو هر منځله پس یو 2 منټه یې ساریدل او فائدہ خو تاسو ده فائدہ خو زموږ خپل ده خپل فائدہ نه لټو خپل فائدہ مونږ نه خوخه څومره لوی اجر دی په موږ ګناونه الله سي به معاف کوي کته زړه نه وي او کته به زړه نه وي کته ته پته شتو کې لښتا ګناونه دي داسې سوځي وريږي اے چې الله والو ګناهونه معاف کی الله غفور رحیم بادشاہ ک الله وی دا ټول مې د معاف کو سوچ ته پوس کولې ان شاء الله نن او به عمل کوو الله دې عمل کوو.